په کشتونو باندې یو سیز اخستل په کشتونو باندې مثال موبایل په کشتونو باندې اخلي یا موټر سایکل اخلي یا پلاټ اخلي نو په نغدو باندې په یو ریټي او په کشتونو باندې چې اخلي اغله ګران درکې نو دا جایز دي کنه جایز محترم دا مسله خپل ووري ډیرو ملګرو تاسو اکثر کول په دې شش او پنځ کیو او په دې شک کې به پراتو چې مونږ یو سیز په نغدو باکو مثال موبایل دی موبایل هغه په نغدو مونږ لراکې په 50,000 راکې او کدا ز په کشتونو باندې اخلم نو مال بیا په 80,000 راکې نو آیا په کشتونو باندې دا سیس چې ګران ته ملاویږي په نغدو یو ریټ په کشتو باندې په بل ریټ دا اخستل دا جایز دي کنه جایز نو آیا په دې کې سود شته او کنيشته نو تاسو ته محترم دا مسله ز واضح حکم خپل موري نور مسلمانانو سره هم شیر کړي مسله دا په کشتونو باندې یو سودا کول پلاټ موبایل موټر سایکل هر څه چې اخلي په کشتونو باندې هغه اغستل جایز دي خو د جایز صورت ته غوږ کړي مثال کے طور پر دکاندار د تا ته موبایل درکې په 50,000 په نغدو باندې او کدا ته په کشتونو باندې اخلي نو طالب په 80,000 درکې نو دا بیا جایز ده خو په یو سو شرطونو سره یو دا چې د دې باغ ټیم هغه مده به مکمل معلومه چې لکه مثال دا سودا دا به یو کال مثال یو نیم کال یا دا سو میاشتې به دغه ټیم دا ټیم به معلومه چې مثال 12 میاشتې یا 14 یا 15 میاشتې دا به د کې ته پوره کې دا ټیم بلی کوي یو شرط دا دی دویم دا دی چې مثال کله تاسو کش یا شارټ شي او هغه د پاسه پیسې نه خيږي کچرته داسې سودا کېدل کته ته وي چې کچرته میاش پستا دا کش ورنکړل نو تاسو به 100 روپۍ 2000 روپۍ خيږي نو کدا سي سودا به په کشتونو باندې چې هغه کش شارټ کولو سره نور کولو سره اغل ته پیسې خيږي نو دا بیا سود دي او کچرته پکې دا نه دا شرطونه بګینی چې نه ماهانه ته مونږ لکش را کوم او دومره پیسې به مونږ ته تر راسي مطلب پیسې به معلوم شي او په دومره وخت کې به دار راسي کچرته یو میاش نیمه لیټ شو خیر دا غلیټ کېدو تاسو سه پیسې اضافي چارجز نه اچي نو بیا دا سودا جایز ده او کچرته تاسو دا کش لیټ کیږي تاسو پیسې خيږي نو دا سې کشتونو باندې سودا چې کومه دا جایز نه ده نور عام تو سره زمونږ په دي موبایلونو کې یا په موټر سایکلو کې یا د پلاټونو کې چې کومه سودا کیږي هغه عام طور سره داسې وي چې هغه کشته ورم نه کینو تاسو لیټ کیږي نه باقاعده هغه پیسې مکه پرتی وي نو بیا داسې سودا په کشتونو باندې جایز ده خپل موري نور سره هم شیر کړئ